کم یو بنده چې ویده شو او د شپې دی بیا راپاڅېده. په صحیح حدیث کې داسې راغلي چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم سړی د شپې راپاڅېده او د هغې نه بعد دا ذکر وکړو د انسان چې په زړه باندې کوم حاجات وي، کوم ارمان وي، کوم امید وي، الله پاک به ولې لازما قبلوي. نو کوشش وکړو چې دا وظیفه هم نصیب پیره وکړو او دغه رنګ مخکې هم شیر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې دغه ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه با خوند او مزه اهلی. الله پاکم خوشاله آباد ساته. څومره چې حل کړي د هر چا په زړه کې سنه سرمان دی. د چارمان ډیر زیات غټ دی، د چارمان درمیانی د چې ارمان د سورکوټه غونډه وي. خو چې څومره خلک په دنیا کې اوسېږي او څومره خلک دي د هر چا په زړه کې ارمان شته دی. د چا یو څه ارمان دی، د چا بل څه ارمان دی. هر سړی د سهار نه واله ماښام پورې دغه منډې وهي، دغه کوشش کوي چې زه به خپل ارمانونه دا به څنګه پوره کړم. نو نن ما تاسو دپاره د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث راوړی دی. اول مې په خپله زه عمل کوم انشاءالله العزیز، تاسو به هم راسره لازمن عمل وکئ. او په دې حدیث کې داسې دي چې کوم سړی د ویده شو د شپې دی راپاڅېده، یا قضای حاجت دپاره راپاڅېده، یا دغه رنګې هسې بس دی راپاڅېده او دا وظیفې وکړله. نو فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې الله پاک به د انسان ټول حاجتونه پوره کړي او دغه رنګې الله پاک به د انسان ټول مشکلات د ختم کړي. نو په یو پیره ذکر باندې، په یوې شپې عبادت باندې، یا مثال په طور د یوې شپې دا کلمات صرف یو پیره ویل دي او تقریبا په دې 9 یا 10 سکنډه پې لګي. نو الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول حاجات د پوره کوي. ډېره زیاته عظیم شانه خبره ده. کوشش وکړو څنګه چې زما حاجتونه دي، څنګه چې ستاسو حاجتونه دي، داسې د نورو ملګرو حاجتونه دي، د نورو خویندو حاجتونه دي. دا ویډیو د ثواب په نیت مخکې شیر کړو چې هغوی ته هم پته ولګي. د چا حاجت د کاروبار حوالې سره وي، په دغه ټایم کې الله پاک ته ووایي پروردګار زما کاروبار پکار دی. حدیث دی او په حدیث کې شک کول دا محترمو د ګناه ده او سړی پرې ایمان نه خلاصېږي. د شپې راپاڅېدلې او دا کلمات یې سوی پیره ووایه او الله پاک ته ووایه پروردګاره زما نوکري پکار ده. دغه رنګې الله پاک ته ووایه پروردګاره اے پروردګار زما ښکلی کاروبار پکار دی چې زما چاته هم حاجت نه وي او په دنیا کې ځان یو بادشاه یم. الله پاک نه وغواړئ، الله پاک ته وجاړئ. الله پاک بندګانو زمونږ او ستاسو حاجتونه محترمو د الله پاک پوره کوي. نو چې چا څومره غټ مشکل وي په دغه ټایم کې راپاڅه او الله پاک دا ذکر یو پیره وکړه، د خپل مشکلات ور وړاندې کړه. اے زما خالق، اے زما مالک، اے میرے مالک، زما د پلان کې مشکل دی ختم کړي. ضرور به الله پاک ستا مشکل دا به ختموي. ځکه حدیث کې پیغمبر علیه صلات وسلام ویلي چې الله پاک به ختموي. الله پاک د پیغمبر علیه صلات وسلام خبره دروغ کوي نه وری. او پیغمبر علیه صلات وسلام هغه څه وایي چې کوم څه ورته الله پاک وحی وکړي. یو سړی تنګ شوی دی پردو کوټو کې، راشه وظیفه درته ښیم، د شپې راپاڅه یو پیر الله پاک دا ذکر وکړه او ورته وایي چې ای زما خالقه، ای زما مالکه، ای زما رازقه، ما له خپل کور راکړي، ما د پردو کورونه د په امان کې خپل کور راله راکړي، رزق راکړي، د خپل دره ماله راکړي، ما رزق پسې مه کړه وه. نو راځئ چې خپل خالق ته، خپل مالک ته، خپل رازق ته دا فریاد وکړو که نه. ای زما خالقه، ای زما مالکه، زما خو لږ واوره. انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو لازمن اوري. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله موږ ماسخوتن ویده کېږو او موږ مکمل ویده شو، بیا چېرته د شپې خوب کې راپاڅېدو، دا کلمات به یو پیر ووایو: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب اغفر لي. بس دا کلمات یو پیر ویل دي او د هغې نه بعد
ما کې روز سره درود شریف وایي او دا کلمات یو پیری وایي او بیا د هغې نه بعد خپل خالق او خپل مالک ته خپل ارزو خپل دوا خپل حاجت دا ورته وړاندې کړي ای زما خالق مالکه زما ټول ضرورت د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي انشاءالله الله پاک ډېر زیات غیرتي ذات دی چې په دغه ټایم کې ټول خلک ودی او ته پکې راپاسې او الله پاک د خپل حاجت پیش کړي انشاءالله چې الله پاک به قبلوي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته